یو غټ پکورې والی دی غټ پکورې په سر کړی دی او په کرسۍ کې کوږ وږ ناست دی او وی تراویح خو به جو سر نشته ده وی تراویح خو ستا خوښه ده که 2 رکعته کوي که 20 رکعته کوي که 50 رکعته کوي او د هغه خلک کېناستل یاره زبان بچی دی تراویح دې ختمې کړې او هغه د خپه په خپه واړوله وی د اختر مونځ ماته دې په قرآن کې څوک وښي د اختر مونځ پکې به کوم ځای کې راغلی د اختر مونځ هم نشته او وی لږ ساعت صبر وکړئ دا روژه ده دې هم ختمومه د شپې کومه ده د روژه ما ته چا وی ته پسې تقریر وکړه مې زه لیونی یم چې څوک نه نیسي نه نیسي که نه څوک نه کوي تراویح مه کوئ که نه ما لی څه تپ دی زه خو تراویح کومه الحمدلله زه خو 20 رکعته تراویح کوم ما ته هېڅ تپ نشته 3 قسمه روژه ده یو د عوامو روژه ده چې خوراک پکې نه کوي څښاک پکې نه کوي او همبستري پکې نه کوي خو خوراک او څښاک وپېژنې ګورئ د اذان ټیم به معلوم کړئ په اذان به روژه نه ماتوئ او نه به یې پې نیسئ په اذان باندې به نه روژه ماتوئ او نه به پې نیسئ په ټیم باندې به روژه بندوئ او په ټیم باندې به یې نیسئ مثلا په پاو باندې په 3 بجې باندې د سبا مونځ داخلېږي فرض کا نو ته به 10 منټه د پاسه باندې ټوت پیس او مسواک وکړه خوله کنګال که باس زموږ ځوانان څه چل کوي چې هلته بنګ شروع شي دی به دا بنګ یې ختم کړی دی اوبه وڅکي تا خدای جنتي که بانګ خو د سبا په ټیم کې وایي نو چې تا د سبا په ټیم کې خوراک وخو روژه خو دې ډډې وړې کړه زموږ په کلي کې یو سړی و ځان ته به اوبه کېښودې او پېشمنۍ کې به یې پېشمنۍ کړه اوده به شو او چې ګنټه پس به راویښ شو 2 ګنټې پس سترګې به یې نه غړولې وایي دا لا شپه ده اوبه به وڅکرې ما ته چا ویلي مې خپله خپه په تبر وایي مونږ نه غوسه نه کوي زما وروڼو روژه وپېژنئ روژه د الله دپاره ده الصوم لي وانا اجزي به الله فرمایي روژه زما دپاره ده د روژې بدله به زه په هر شي کې ریا شته په روژه کې ریا نشته د قیامت په ورځ باندې به روژهدارو ته آواز وشي این صایمون روژهدار په کوم ځای کې دي روژهدار به وایي الله مونږ یو الله به ودې ځئ جنت ته جنت کې یو دروازه ده ریان نومې دی په هغې چې دا جنتیان ور دنده شي روژهدار دا به بند شي غیر روژهدار به په هغې باندې نه ځي زموږ په علاقه کې یو سړی و چا تقریر وکړو چې څنګه د روژې ډېرې ګرانې دي هغه وایي مونږ د دې نه ګرانې ګرانې خوړلې دي دا پکې داسې دي روژه وپېژنئ د رمضان المبارک ورځ ځان له د برکت شپه ځان له د برکت په ورځ کې ځان له دعا قبلیږي په شپه کې ځان له دعا قبلیږي د هر مانځه نه مخکې دعا کوئ د هر مانځه نه وروسته دعا کوئ تحیت المسجد وکئ تحیت الوضو وکئ چاش مونځ پکې وکئ اشراق مونځ پکې وکئ اوابین پکې وکئ زواید پکې وکئ نوافل پکې وکئ دعاګانې پکې وکئ تلاوت پکې وکئ اذکار پکې وکئ ګټه پکې ځان نه وکئ نفل پکې به فرض دي فرض پکې به اویا دي